بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ مونږ د نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم په مجلس رسالت کې په مجلس نبوت کې ناستو او ادا سے ناستو او داسې په ادب باندې ناسو كنا جلوسا عند النبي صلی الله علیه وسلم كأن على رؤوسنا الطير هغه فرمای و مونږ داسې په ادب سره ناستو داسې په تعظیم سره ناستو داسې په تکریم سره ناستو داسې ادب سره ناستو سرونه مخکته کړو او داسې انداز باندې ناستو گویا چې زمونږه په سرونو باندې مرغې ناستې دي او مونږه ساګانې بندې کړې وې ځکه چې د حضور علیه الصلاة والسلام بارګاه وه او بېادبي رانه پکې ونشي نو وایي داسې خاموشۍ سره مونږه ناستو او وایي مونږه هېچا خبرې نه کولې او حضور سرور کائنات صلی الله علیه وسلم مبارک هغوی چې کوم دی نو مونږ ته وعظ و نصیحت فرمایلو وایي په دې وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا سخلق راغلل سکسان راغلل هغوی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا پختنه وکړي دی ورته جوابونه ورکړه هغوی یو پختنه دا هم کا چې اے د الله نبی اے د الله رسول فمن احب عباد الله الی الله د الله تبارک وتعالى په بندگانو کې الله ته محبوب سوق دی الله ته نږدې سوق دی الله رب العزت چا سره ډېر مینه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک جواب ورکو احسنهم خلقا چې دا چا اخلاق خستی الله ته دا محبوب دی چې دا چا الله اخلاق خستی دا الله رب العزت جل وعلا ډیر زیات دا انسان خوخی بل دا چې په خسته اخلاقو کې د یو بل سره احسان کول دی د یو بل سره صبر نکات اغستل دی عدل کول دی او الله تبارک وتعالى جل وعلا د دې درې واړه قسم خلق سره الله محبت کوي با اخلاق سړي سره احسان کول والا سره چې بل مؤمن مسلمان سره دی احسان کوي صبر کول والا سره او عدل کول والا سره الله فرمای واحسنوا ان الله يحب المحسنين اے خلقا احسان کوي یا نیکی کوي خیرګڼه کوي خیر رسوي فائدہ رسوي بل انسان تا ځکه الله تبارک وتعالى جل وعلا يحب المحسنين محسنین نیکی کون کی خیرګڼه کون کی خیر رسون کی سره الله رب العزت محبت کوي او مینه کوي او رب قدیر لم یزل محبوب فرمای چې خیرکم او پتاسو کی بہترین انسان خیر الناس من ينفع الناس پتاسو کی بہترین انسان پتاسو کی غوره انسان پتاسو کی هغه انسان چې عند الله او عند الرسول عند الشرعیه عند الاسلام دا بهترین وي دا غوره وي چې پچا دا غوره کېدو ټاپه لګېدلې وي هغه خلق دي من ينفع الناس چې خلقو ته فایده رسي خلقو ته نفع رسي الله رب العزت جل وعلا فرمایي والله يحب الصابرين قرآن آیات تے اللہ رب العزت جل وعلا صبر کو ان کو سرا ہر حالت باندے صبر کو ان کو سرا خپل حالاتو باندے موجودہ حالاتو باندے انسان چکل صبر کئی اکر خفگان حالات وی کد خوشحالے حالات وی او اللہ پاک رضا نارضا نکی صبر ست وی صبر امدیت وی کہ انسان دا سے قدم اچت نکی دا سے فکر نکی دا سے سوچ نکی دا سے قدم اچت نکی دا سے الفاظ ادا نکی چاہا دا اسلام خلاف وی دا شریعت خلاف وی اگر کا پا خوشحالی کی اگر پا غم کی وی او کاغی کی تا غلط قدم اچت کو دا صبر نشو پا دیبا نبی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا انسان تا عذاب ورکی اللہ فرمائی چی اے زما بندگانو صبر کوئی واللہ یحب الصابرین او یو بالآیات مبارکم دے چی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا مع الصابرین صبر کون کو خلق سر دے یعنی اللہ تبارک و تعالی صابرین مدد کئی صابرین سر تعاون کئی اور صابرین خلق اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کمال و مرتبہ ور کئی بل حبل یو چکم دا اخلاقو اگا عدل دے اگا انصاف دے چدا پا انسان کی وی اگا پا اخلاقو بانے مزین دے اگا عدل دے اگا عدل کا نفسر وی اگا عدل کا خپلو لان دے کم خلق دا تا دا لان دی داغی سرے کاغا عدل دا مشران سرے کاغا عدل دا معاشری سرے کاغا عدل دا خپل زان سرے واللہ فرمائی ان اللہ يحب المقسطین اللہ تبارک و تعالی عدل کو ان کے
انصاف کوونکی الله رب العزت جل وعلا هغه سره محبت کوي، هغه سره مینه کوي، هغه سره الله تبارک وتعالى جل وعلا کمال او مرتبه ته رسي. د اخلاق ول انسان با د قیامت پر ورځ باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محبوبینو کې وي، په مقرب بندو کې وي، هغه خلقو کې وي چې کوم خلق با پر ورځ د قیامت باندې الله ته نږدې وي، رسول الله ته نږدې وي، محبوب عدا الله بوي او محبوب د رسول الله بوي او محبوب د الله د نبی بوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې هغه به کوم انساني ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمائی چې پتاسو کې ماته ډېر محبوب انسان، ماته نږدې انسان چې کم زماخ وخت دی، اوس رسول الله مبارک فرمائی چې کم زماخ وخت دی، اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمائی چې کم انسان زماخ وخت دی او ماته نږدې دی، ان من احسنکم الی احسنکم اخلاق احبکم الی احسنکم اخلاقا. پتاسو کې بهترین انسان او غوره انسان چې کم زماخ وخت دی هغه انسان دی چې هغه په خو اخلاق باندې مزین وي. په ترمذی شریف کې مشکات شریف کې د دې حدیث مبارک سره اضافه شوی دا او رسول الله مبارک فرمایي ان من احبکم الی واقربکم مني مجلسا يوم القيامه احاسنکم اخلاقا وان ابغضکم الی وابعدکم مني مجلسا يوم القيامه الله الثارون والمتشدقون والمتفيهقون. بشک د قیامت پر ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی پتاسو کې ما ته ډېر محبوب انسان او د مجلس په اعتبار سره ما سره مقرب انسان چې مجلس په ما سره په ورځ د قیامت باندې نږدې وي او ما سره به نږدې ناستي. پتاسو کې هغه انسان چې هغه د اخلاق والوي، هغه بهترین اخلاق والی او بشکه د قیامت په ورځ به پتاسو کې ما ته ډېر مبعوث انسان چې الله د نبی به ورسره هغه سره محبت نه کوي او د الله نبی به هغه ناخوښه ګڼي او د مجلس په اعتبار سره چې زمانه کم انسان لري وي هغه انسان چې د چا اخلاق خراب وي، یعنی کم یو چې پنا حق باندې او په تکلف سره ډېرې خبرې کوي او یا چې کم دی نو هغه انسان ځان غوره ګڼي، ځان بهتر ګڼي، د بل مؤمن مسلمان عزت النفس مجروح کوي. دا د بدو اخلاقو او د بدۍ دا ټول ذرایع او اسباب دي. نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه انسان د بدو اخلاقو والا د مجلس په اعتبار هم زمانه لري وي او د هغه انسان با زمانه چې کم دی نو زه به ورسره په ورځ د قیامت باندې نفرت کوم دغه انسان سره او هغه انسان چې ډېر بې احتیاطه او په تکلف سره اوږدې خبرې کوي او بل چې کم دی متکبر انسان چې تکبر کوي. نبی علیہ السلام فرمایي چې په ورځ د قیامت با د انسان زما د مجلس نم لري وي، زمانه بم لري او زه به دغه انسان سره په ورځ د قیامت باندې نفرت بم کوم. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه اغي فرمائی کہ په یو مجلس کې حضور نبی رحمت صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او فرمایل الا اخبرکم باحبکم الی واقربکم مني مجلسا یوم القیامه چې آیت تاسو ته زه د هغه کس خبر در نکړم او هغه کس په حواله سره درته زه ونه وایم چې کوم یو انسان با په ورځ د قیامت زمان محبوب وي او د مجلس په اعتبار سره با ما ته ډېر نږدې ناس وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی درې کرته دا پوښتنه وکړه، درې کرته صحابو ته دا ویلې، صحابه ورته جواب ورکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرور راته وخایي څوک داسې دی چې تاسو په باندې دومره زیات زور راوړو او درې کرته مو فرمایل چې په ورځ د قیامت په مجلس ما سره نږدې وي، زه به ورسره محبت هم کوم او ما سره به نږدې دا انسان په ورځ د قیامت باندې ولاړ وي. څوک دی؟ آقا او فرمایل احسنکم اخلاقا احسنکم اخلاقا احسنکم اخلاقا. پتاسو کې چې د چا اخلاق خسته دي هغه محبوب دی زما، چې د چا اخلاق خسته دي هغه مقرب دی زما. پتاسو کې چې د چا اخلاق خسته دي هغه سره مینه به زه کوم. خوش اخلاقی یو داسې خسته ښکلې صفت دی چې دا په خلکو کې بهترین کس شمارل کیږي فی الدنیا والآخرہ. د الله په نسبت باندې
د رسول الله په نسبت باندې د صحابه په نسبت باندې د شریعت په نسبت باندې د معاشري په نسبت باندې با اخلاق انسان اخلاق خپل خستوي صفات چې کوم دي نو هغه الله د هغه انسان کوي قرآن صفات بیانې رسول الله صفات بیانې بخاری شریف کې حدیث مبارک دی ان من خيارکم احسنکم اخلاقا بشک پتا سو کې بهترین هغه قصد چې د چا اخلاق ډیر زیات خستوي دغه رنګي په مسند احمد کې او مشکات شریف کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه مبارک هغه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایل الا انبئکم بخيارکم آیت تاسو ته خبر در نکړم چې په تاسو کې بهترین کسوک دی صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه ورته فرمایي چې یا رسول الله ضرور مونږ خبر راکئی چې په مونږ کې بهترین کسوک دی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه مبارک ورته فرمای خيارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اخلاقا پتاسو کې بهترین انسان هغه یو انسان دی چې اوږد عمر یې وي او اخلاق خستی ډیر عمر یې وي اخلاق خستی خولي اخلاق والا او د ډیر عمر والا دا پتاسو کې بهترین انسان دی